فضیلت چې بیانوي نو کوشش کوي چې صحیح حدیث مخې ته راشي یا کم سے کم حسن حدیث. د حسن حدیث نه کم حدیث با په فضیلت کې نه بیانوي. دا یو غلط رواج جوړ شوی دی. حقیقت ما په مجموعه کې لیکل دی چې دا مشهوره کړې ده چې الته سرخی ما ورکړې ده چې کیا ضعیف حدیث فضائل اعمال میں لگ سکتی ہے. وہی خلق چې دا اعمال په فضیلت کې کہ ته ضعیف حدیث بیان کې نو خیر ده. سوال نه پیدا کی. دا خو د یو کس رائے در هغې نه هم د جمهور رائے جوړ کړی او د هغه مقصد ضعیف حدیث نه دی. د هغه مقصد جدا دی. هغه تفصیل التما لیکلی د ابن رجب حوالې سره، دارنګې در مختار حوالې سره، شامی حوالې سره، د ابن صلاح حوالې سره. پخوا د حدیث تقسیم کم چې متقدمین کوي نه هغه دوه دي. دوه یاد رې ووایه بس. په دوه دي بنیادي طور، حدیث صحیح او حدیث ضعیف. دا موضوع حدیث سے کم دے دا د ضعیف لاندې راته. حدیث صحیح او حدیث ضعیف. ضعیف لاندې بیا موضوع هم داخلي. ورستو بیا امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ یو تقسیم کو چې یو حدیث صحیح دی یو حدیث حسن دی. بیا حدیث حسن څه دی؟ حدیث حسن هغه ته وایي چې د هغې ګڼ طرقي دیوانې ځان پویول پکار دي. خلق دا وایي چې ګڼ طرقي نو که هر څومره راویاني هر څنګه راویاني نو حدیث حسن دی. وینا داسې نه چې طرق یې ګڼو بس حدیث حسن شو. په هر طریق کې چې څوک کذاب نه وضاع نه منکر الحدیث نه د سوء حفظ شکار نه دا شرطونه ورسره وایه. خلکو دې نه لانجه جوړ کړه جی دا حدیث خو ټیک دی ضعیف دی خو طرق یې ډېر دی. څنګه ضعیف دی؟ که څوک منکر الحدیث پکې قابل قبول نه دی دنه ته تابع نه شي جوړولی. کذاب راوي دی دیم د کار نه دی. ګړنتو راوي دی دیم د کار نه دی. وضاع او دارنګې د سوء حفظ شکار راوي پکې راهي چرته نام د کار نه دی. په دې باندې فرق نه غورځي. دا فضائل اعمال ولا غریبان خو دې ډوب کړي دي. دی خو په دغې نه دي بس سړی خپم شي چې سړی شیخ الحدیث او هغه په دې قاعدې نه خبر یا خبر د استعمالي یې نن ته به څه ورته دغه هم پرېږده. د هغې لږ بله لر شه موضوع حدیث به یې بیانوي په فضایلو کې. لکه لو لاک لما خلقت الافلاک باره کې په خپله لیکلي دي چې قال الصغانی موضوعا. دې ته به څه وایي؟ دې توسع وي. دا دومره توسع مناسب نه ده او دې کار خراب کو. دې سیز کار خراب کو. هغې بدنام شو او چې کم خلق هغه محدثینو یا حدیث باندې د هغې مضبوط گرفتو هغه د شیخ الحدیث صاحب نه بدظن دي. د هغې وجه دا که سستی ده انو پکار. په دې یو سړی پوهېږي چې بھائی دا حدیث موضوع دی زه ولې بیانوم. هغه ته بیا چا خط لیکلی چې دا حدیث خو موضوع دی نو تا ولې دا لیکلی دی؟ جواب کې لیکلی چې ما څوک محدث ما ته نه معلوم چې هغه دې ته موضوع ویلي. انا لله و انا الیه راجعون. تا په خپله لیکلی دي چې قال الصغانی موضوع. بیا هم وایي چې ما ته څوک محدث نه معلوم. دا بدګمانۍ دا څیزونه پیدا کوي. هسې نه یو خو د خلکو بدګمانۍ یو علمي بدګمانۍ دي. دا علمي بدګمانۍ په دې پیدا کېږي چې ته خپله لیکې په فضایل اعمال کې چې لولاک والا حدیث قال الصغانی موضوع او بیا د هغې نه انکار کوې چې نه ما د چا عالم داسې عبارت نه لیدلی. دا څیزونه صحیح نه دي. خو د دې دا مطلب نه دی چې تاسو تبلیغي جماعت سره دشمني شروع کړئ. دا هر چیز د هینډل کولو طریقه خلک زده کړي. کبل فرض یو سړی هوښیار وي او هغه دې اصلاح کول غواړي نو د هغې طریقه دا ده چې سړی دی د دې په باره کې نرمه رویه وساتي. هغې له د موقع ورکوي. هغې سره د کیني او پاسي چې کله د هغې ذهن سازي وشي چې او دا سړی زما مخالف نه دی زما دشمن نه دی نو بیا هغې خبره مني.
زما خپله ذاتي تجربه ده. زمونږ خلک چې کوم رد کوي نو هغه داسې کوي لکه ته به وایي دا کافر دی، که در کفر تر حده پورې هغه ورسوي نو داسې نو دا خو سپیم په نوړی نه اخلي. په دې سړي کې او په هغه سړي کې څه فرق دی چې کله هغه کتاب لیکي نو لومبۍ جمله کې به لیکي قال رئیس المشرکین، بیا به لیکي هو رئیس المبتدعین ومن کلاب اهل النار. دا څوک کدی شي څه صحافتي انداز باندې سړی ادب احترام وپېژني. تیرې یو سړی راغلی هغه د یو اهل حدیث شاګرد و، نو ما ته چې څنګه سړی ما ښه سړی بیا ویل مې هغه مړ دی اوس څه کې هم ښه سړی اوس ټیک ده. وی جنت ته د هغه نوم نه اخلم، مې څه نوم واخلم. هغې غریب ته خدا پته هم نشته د یو عالم څنګه احترام وکړو. کتاب کې ووایه لیکلی بھئی اهل دیوبند کې سرفراز خان صفدر نے لکھا ہے. اگر ایسا خبر عالم ہو کے شیخ الحدیث ہو کے تو عالم داسې نوم اخلي. کله به لیکي چې سرفراز خان ګوړمنګي نے لکھا ہے. دا کنزل دی هغه ته ګوړمنګي دا هغه کله دی نو د بانډ چوالي والا هغه تانه ورکوي چې ته د بانډې دې څیزونو باندې دین نه خورېږي. دا ډېره غلطه طریقه ده، غلط رواج ده. د احترام زده کول پکار دی. احترام اختلاف باوجود احترام. دا قسم الفاظ مو ہے. ته یو سړي خلاف کتاب لیکي ته څه دپاره لیکي؟ د هغه د اصلاح دپاره لیکي که دشمنۍ دپاره لیکي؟ اصلاح دپاره لیکي. وایي ته پای کې ولیکي چې رئیس المشرکین او راس المبتدع او راس الضلال ستا کتاب وګوري ځان له داسې وخت هم خراب کو، پیسې دې هم خرابې کړې او انشاءالله آخرت ته هم تباه شو. ځکه ستا نیت غلط او طریقه نه ده. اصلاح چې څوک کوي نو هغه بیا د دې څیزونو نه واقف وي چې ماله څه کول پکار دي. نو دې اصلاح قبلې زمونږ ډېر شیخ خلک شته، ټیک دی به پکې داسې خلک چا نه مني خبره، لیکن ډېر پکې داسې هم شته چا خبره مني. دې سیرې هلته یو کله هلته ما درس وکړو، زه اشارات کوم پوهه خلک پې پوهېږي. ما اشارات وکړل درس کې پوهه کسان پې پوه شو نو درې ردونه ما وکړل. دغه شو کې یو باچا صاحب دی اوس هم شته غالبا هغه ورځو کې به لرګي خرڅول سیری د پل خوا کې هغه ټالو. دلته ما پسې راغی کتاب ورسره چې مولوي صاحب په خبره پوه شو ستا چې کم دی کې هغه روایتونه دي چې ته په هغې خبرې کوې نه یې د یو سره دیره ته وکړه ماته چې دا بیا نه بیانوم. نو په هغې ما میاشت یوه نیمه دوه واخیستې، خدا وه چې ځان ما د هغې نه ذمہداري ما پوره کړه. او بیا ته ما تپوس وکړو، خلک هم وایي چې دی پکې دا کیسې میسې نه وایي. اصلاح کېږي خو طریقه دا پکار ده چې سړی هغې دپاره بهترین طریقې سره چې جومات ته راشي ته پې اوبه بندې کړې. ستا په خیال تا به چې څوک اوبه بندې کړي دا وړه موحد دی نو ته به څه وایې؟ هغه انسانیت نه دی. د اختلاف چل خلقو له نه ورځي. اصلاح پکار ده او دا په دې پوهول پکار دي چې دا سب قاعده کلیه نه ده چې هر ضعیف حدیث ته په فضائل اعمال کې کار وکړي. هغه حدیث دی چې هغه ضعیف خو دی لیکن موضوع نه دی. څوک منکر الحدیث وکې نشته دی، څوک کذاب وضاع وکې نشته. طرق یې ډېر دي د حسن مرتبې ته رسي، دغې ته به پخوا ضعیف وي. دا وضاحت ما ټول په مجموعه کې هم کړی دی او په علوم الحدیث کې هم کړی دی. لوستل غواړي غور سره لوستل غواړي.